أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دي آياتون کریمو کی هم لدغا یهود و نصاراو او قباحتنا و ناکاروالی چې کوم دې سکیږي بیانېږي. یو مطالبه د دوی دا وه د نبي صلی الله علیه وسلم نه که ته چېرته په رښتیني باندې پیغمبر نو څنګه چې زمونږ پیغمبر ته یکمشت تورات ورکړی شوی دی نو دقه شانتې ټول کتاب په جمع باندې راوړو وغیره. او د مکې مشرکینو به هم دغه شانتې بیجا سوالونه یعنی بې ضرورته چې څه حاجت او څه ضرورت پرې نه و د هغې سوالونه به کول د نبي علیه الصلاة وسلام. لکه د هغې یو دا و په خپل ځای کې به راهم شي چې ان تأتي الله والملائکة قبیله. ته داسې کار وکړه چې الله پاک موږ ته مخامخ راوله او بیا فرشتې هم چې هغه ورسره او چې دغه الله پاک ووایي چې او د زما پیغمبر دی او دغه فرشتې د دې خبرې تصدیق وکړي چې یو د الله پاک دی. اندازه ولګوئ که نه د دوی د بېوقوفۍ. نو داسې بېجا سوالونه داسې بې ضرورته سوالونه چې کوم داسې دي لکه د دې په باره کې دا وایي چې ام تریدون آیا تاسو اراده لرئ ان تسألو چې تاسو سوال وکئ تپوس وکئ رسولکم د خپل رسول نه کما سئل موسی من قبل لکه څرنګه چې تپوس کړی شوی د موسی علیه السلام نه د دې نه مخکې. مسلمانان د دې خبرې نه الله پاک منع کوي چې تاسو د دغه مشرکانو په شانتې او د دغه یهودو او د نصاراو په شانتې یعنی بې حاجته بې ضرورته چې کوم دی څه دی لکه سوالونه د پیغمبر نه څه کوئ لکه مه کوئ لکه څنګه چې هغه وکړل. تاسو ته مخکې تېر شوي دي چې موسی علیه السلام د ځان سره اویا تنه کوه طور ته بولي چې الله پاک خبرې زما سره کوي چې دی په خپله باندې واوري او الله پاک دا خبره دوی ته وکړي چې او دا زما کتاب دی ما دی موسی علیه السلام ته ورکړی دی بوتلل او ګوره هغه خبرې هم د الله واورېدې او دا خبرې هم واورېدې چې او دا د الله کتاب دی. لیکن دا هغې نه باوجود بیا څه وی لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. دا تپوس مونږ ته الله په ډاګه باندې وښایه څه دی لکه مونږ ته الله په ډاګه وښایه بس دا سوالونه بې ضرورته لکه څه دی لکه بې ضرورته سوالونه او دا به صرف مکې مشرکین. نو مسلمانان د دین الله پاک منع کوي چې تاسو د پیغمبر نه داسې بې ضرورته چې د هغې نه څه په آخرت کې پیدا وي نه څه دنیاوي پیدا وي لکه ټیک شو عبس بې پیدې سوالونه چې دي دا د پیغمبر نه څه کوئ لکه مه کوئ.
کم شی تاسو ته دنیاوي فایده درکوي یا تاسو ته اخروي فایده درکوي یا د هغې په باره کې یو سړی تپوس وکړي سوال وکړي ځان پوه کړي نو بیا څه عمل وکړي چې څه دنیاوي فایده ورته میلاو شي جایز او څه اخروي فایده ورته چې کوم دی څه کېږي لکه میلاو شي د یوې خبرې نه نقصان یي او فایده پکې د سره نه وي نو د هغې تپوس نه چې کوم دی څه د منع نو ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل هغه څوک چې هغه په بدل کې کفر په بدله د ایمان کې په عوض د ایمان کې نو فقد ضل سواء السبيل نو پس یقینا دی بې لارې شو د لارې نیغې نه یعنې تاسو خو مسلمانان یې د اسلام لار نیغه لار ده ټیک شو په دې نیغه لار باندې خو که تاسو داسې قسمه سوالونه کول دا خو کفر دی دا خو څه دی لکه دا خو د کفر سوال نه دی خدای موږ ته مخامخ راوله او فرشتې دې ورسره راشي چې هغه ورسره هم په قطار کې او الله دې دا ووایي چې او دا زما پیغمبر دی او فرشتې دې د الله د وینا تصدیق وکړي لکه او کفر دی ټیک شو یا د دې نورو دا بېجا سوالونه د یهودو د نسواراو دا بېجا بې ضرورت چې کوم دی څه لکه دا سوالونه نو دا تاسو چونکه ایمان والے او تاسو د اسلام په لار باندې او دا نیغه لار ده لکه نو تاسو به د دې په وجه باندې د دې نیغې لارې نه ځان کږې لارې ته نه ضلالت ته وجه کوم دی ځان څه کوئ لکه واړوئ د دې نه سره منع ده مسلمانانو ته د دې خبرې سره تعلیم دی په دې خبره کې چې دوی به د دې نه څه کوي ځان ساتي بل د دوی یو بل خبره الله پاک ذکر کوي چې مخکې هم تېره شوې ده او دلته بیا ذکر کېږي او ځای په ځای به ذکر کېږي چې دا یو حسدي قوم دی څه دی لکه یهود او نصارا حسد کوي حسد داسې نه ده چې دوی ته حق نه دی معلوم لکه څومره اهل کتاب چې دي که نه د داود علیه السلام قوم زبور والے دي د موسی علیه السلام قوم تورات والے دي د عیسی علیه السلام قوم انجیل والے دي لکه اهل کتاب چې څومره دي که نه په دې ټولو آسماني کتابونو کې دا خبره موجود وه چې د دې پیغمبر صفات چې کوم دی څه د دې په کتابونو کې څه موجود وو دوی ته په خپله زمانه کې خپل پیغمبرانو د هغې تعلیم چې کوم دی څه ورکړی چې داسې محمد به راځي آخري پیغمبر احمد به راځي آخري پیغمبر بلکې مخکې تفسیر کې تېر شوي چې دا کلمات د دې په کتابونو کې موجود دي چې اے محمد رسول الله محمد رسول الله او د نبی صلی الله علیه وسلم نور ډېر علامات چې د هغې نه مونږ دوه درې تاسو ته بیان کړي وو چې دی به د قد نه ډېر دنګي نه به ډېر چټي لکه درمیانه قد والا وي دی به خلکو ته وي چې هغه خو هم په کتابونو کې دنګ ویلی دی دنګ خو هغه نه خلک به یې منع کول په دې طریقه باندې لکه دا خو اهل علم وو که نه تعلیم یافته خلک او د مکې مشرکان خو انپړ خلک وو لکه او ته دی به ورته څه ویږي هغو به هغه کوله لکه او نور د دې چې کوم انپړ قوم چې چا سره علم نه و لکه او بل په هغې کې راغلي چې د ده د سترګو توروالی به تک تورې د سترګو سپینوالی به تک سپینې دا ډېر ښایسته وي چې د چا د سترګو توروالی تک تورې او سپینوالی تک سپینې دا سترګې ډېرې زیاتې صحیح لکه ښکلې لکه او د نبي صلی الله علیه وسلم سترګې مبارکې قدرتي داسې وي لکه تا به وایي چې په دې کې چا رانجه پورې کړي لکه داسې حسن و په هغې کې لکه دې به خلکو ته وایي زموږ په کتابونو کې دا دي چې د ده به شنې سترګې خلکو به ولیدو چې هغوی دا پیغمبر نه دی ځکه چې دلته کې سترګې بل شانتې دي او هلته په کتابونو کې دا بل شان راغلی دا ټیک دقسې راغلی په کتابونو کې خو دې به خلکو ته څه ویې لکه دروغ به یې ویول او دغه شان نبی صلی الله علیه وسلم ویښته مبارک دا به نه بلکل پراته او نه به بلکل ګونګریالي وي لکه بلکې لږه ګونګریالیتوب به پکې وي لکه نو دې به خلکو ته وي د هغه زموږ په کتابونو کې صفات داسې راغلي دي چې د هغه ویښته به بلکل پراته وي لکه ټیک شو د نبي صلی الله علیه وسلم یعنې دا صفات په دې ټولو کتابونو کې په صحیح طریقې سره موجود وو دیو ښه پېژندلی و چې بلکل دا حق پیغمبر دی چې کوم صفات زموږ په کتابونو کې ذکر شوي دي لکه او ټول په ده باندې ثابتېږي لکه ټیک ده لیکن د حسد د وجې نه یې په ایمان نه راوړو حسد یې ورسره کوو دا پیغمبر په موږ کې ولې رانغی دا کتاب په موږ کې ولې نازل نه شو دا د وحی دا فرشته موږ ته ولې نه راځي لکه دا د الله خصوصي رحمت چې نبوت دی دا یو لویه مرتبه ده د دې نه ولې موږ محروم شو نو خو مخکې آیتونو کې تېر شو دا خو د الله پاک خوښه ده د الله مشیت دی چې څوک د خپل نبوت دپاره څه کړي منتخب کړي لکه د الله تقسیم دی لکه په دې باندې څوک چې تا سره حسد نشي کولی نه په دې کې د چا مرضي چلېږي
نو د دې دغه ناکاروالی دلته کې ذکر کوي چې دا مسلمانان په دې ایمان باندې پاتې نشي لکه څه دي لکه دې څنګه چې اول کافر وکنه لکه د بیا د کفر ته لاړ شي لکه بدات ذکر کوي الله پاک د دې دغه د زړه دنه او حسد فعل د جبې نه دی حسد فعل د زړه دی ټیک دی الله دا وایي چې ود کثیر خو خیر ډیر من اهل الكتاب د اهل کتاب دا کثیر لفظ یې راوړی دی ډیر دا له دې د وجې نه چې سلګ نږدې خلک په دې کې موجود لکه عبد الله بن سلام او ثعلبه رضی الله عنهما او داسې نور دا د یهودو کې لکه لیکن د ایمان راوړه د څه لکه د ایمان راوړه لکه او دغه شانتي په عیسایانو کې تمیم داری رضی الله تعالی عنه او دا مشهور سخی زوی حاتم طایی عدی بن حاتم رضی الله تعالی عنه دا په عیسایانو کې او داسې نور د دې ملګري د اسلام قبول کړو خو چونکې هغه ډېر لږ لکه نو ځکه الله پاک وایي چې کثیر من اهل الکتاب یعنی زیات داو لکه زیات سو لکه زیات حسدیانو لکه او ډېر کم پکې چې کوم داسې لکه ایمان راوړی دی په یهودو کې هم او په نصاراو کې هم نو خوښوي ډېر د دغه اهل کتابونه لو یردونکم که چرته دی واړئ تاسو اے مسلمانانو من بعد ایمانکم رستو د ایمان راوړلو ستاسو نه کفارن اے کافران یعنی دا خبر د ډېره زیاته خوښه ګڼي منصوبې جوړوي چې په څه طریقې سره دیو ستاسو پړونو کې څه شکوک او شبهات پیدا کړي او تاسو د اسلام نه متنفره کړي او بیا خپل کفر ته واپس لاړ شئ دې باره کې تفسیر مظهري شان نزول ذکر کړی دی حاصل دا دی چې جنگ احد کو څنګه چې وقتي طور شکست مسلمانانو وخوړو لکه څنګه تاریخ د اسلام لیکلی دی او د حدیث په کتابونو کې هم څه دی لکه موجود دی لکه نو دغه وقتي شکست چې مسلمانانو وخوړو نو دې یهودو کې چې کوم دی کسانو ابو ذر یاسر عمار بن یاسر رضی الله تعالی عنہ او یو بل یو صحابي ته دې دا کوي چې ګوره که چېرته دا اسلام حق وی که نه نو ګوره تاسو به شکست نه وخوړلی ټیک شو نو د دې نه معلومه شوه چې اسلام حق دین نه دی لهذا زمونږ دین حق دی زمونږ د دین طرف ته چې کوم دی څه کېږي لکه راواوړئ داسې قسم یې دی نو دا آیتون نازل شو چې بس دیو څه موقع نه خطا کوي چې څه موقع داسې په لاس ورشي چې د هغې په ذریعه باندې د مسلمانانو پړونو کې شکوک او شبهات دي اچولی شي چې دې د اسلام نه واړی نو دې دا کار کوي چې خوښوي ډېر د اهلي کتابونه چې که چېرته دې وواړئ تاسو یې وروسته د ایمان راوړ تاسو نه کفار نو دا خبر دې ته څه ده لکه ډېره زیاته محبوبه ده لکه دا منصوبې به دې چې کوم دی څه کېږي جوړولې او دا ولې داسې کوي لکه دیو حسد من عند انفسهم چې د دیو په هغه زړونو کې دننه کوم حسد پروت دی د دې اسلام سره او د دې پیغمبر سره او د دې مسلمانانو سره د دغه حسد د وجې نه او دا داسې نه ده چې دیو ته حق نه دی ښکاره من بعد ما تبین لهم الحق پس ته هغې نه دیو دا حسد کوي چې تبینه بلکل واضح شو بلکل ښکاره شو لکه کولاو شو په دیو باندې حق ورته ښه بلکل څه دی لکه دا ورته معلوم لکه لیکن د حسد او د ضد علاج نشته دی څه دی ضد او د حسد علاج نشته دی ګوره په دې دنیا کې الله پاک چاته حسن ورکړی دی دا دې انسان ذاته په خپله نه دی ورکړی او یو انسان بې حسنه دی لکه په نسبت د هغه باندې لکه ټیک دی نو اوس یو انسان د هغه سره په دې حسد کوي چې دی ولې ښایسته دی لکه دا د الله په تقسیم باندې اعتراض کوي دا خو د الله تقسیم دی بس لکه ټیک شو څوک ډېر حسین پیدا کړی دی څوک درمیانه دی څوک ادنا دی لکه خبر باندې ورسېد نو دا دی وایي چې دا حسن د ده نه وی دا حسن زما وی دا حسد دی دا څه دی دا حسد او دغه شان یو انسان ته الله پاک مال ورکړی دی لکه دا معلوم په منډو او دا په ډېر عقل باندې او دا په ډېر تعلیم باندې د دې سره تعلق نشته دی دا هم د الله تقسیم دی لکه بچا ته ډېر مال ورکړی اوس انسان د ده سره په دې دا حسد کوي چې د ده دا مال زما وی او د ده سره نه وی دا حسد دی دا څه دی دا حسد دی یا یو انسان ته الله پاک چې کوم دی څه دنیاوي څه عهده ورکړې ده لکه او څه عزت او منزلت یې ورته ورکړی دی لکه او دی په دې وجه د هغه سره حسد کوي چې دا عهده
او دا علم او دا مرتبه دا زما سره وي او د سره نه وي دا حسد دی او د دې یو صورت بل هم دی دا حسد هغه دا دی چې زما سره دی هم نه خو چې د سره هم نه نو دا دوه صورتونه د حسد دي د سره نه وي او زما سره وي دا او یا زما سره دی هم نه خو چې د سره هم نه وي دا حسد ګوره د حسد نقصان سره یو خو د حسد د وجه نه انسان دنه په خپل سوځي تر څو پورې چې هغه نعمت هغه نه زایل شوی نه او دا غي زایل کېدل خو د په قدرت کې نه دي کنه بلکې دا خو د الله په اختیار کې دي کنه نو الله پاک په هغه د حسین ساتي د مالدار به ساتي دغه څه عہده باندې به چې کوم دی قائم ساتي او ته بدن نسوځي لکه دا خو نقص سزا ده لکه څه دی لکه ته بدن نسوځي صحیح ده او ستا په دې حسد باندې دا غل دا عہده چې کوم دی غسته کیږي نه دا الله پاک ورکړي دی بچ الله کله په خپل مرزي وغوښته وا به لیدي لیکن چې الله نه وړي نو نه لیدل ٹھیک شو دی په خپل عہده باندې قائم مرتبه باندې په خپل حسن باندې قائم دی په خپل مال باندې قائم دیم نقصان دی د حسد چې بای کوم انسان د چا سره حسد کوي کنه نو د دې انسان نیکی د خپل نیکی غل ورکړي او دا چا سره چې حسد کولای کیږي دا ګناهونه ځان ده تو دا د اخرت نقصان لکه یعنی حسد ته کې نو دا تخبل نیکی غل ورکړي څنګه خپل نیکی غل ورکړي او دا ګناهونه چې کوم دی دا ځان له اخلي لکه تا اندازه ولګه یعنی خسرت دنیا والآخره هم د دنیا نقصان دی د انسان چې سوځي با او د آخرت نقصان دی چې کته سمونځ کړي او چې تلاوت کړي ذکر کړي چې صدقه خیرات کړي نه کې جواب دماغ له ورکړي نو دا سمرا یعنی د دنیا او د آخرت چې کوم د سره تاوان دی بل نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ان الحسد یاکل الحسنات كما تاكل النار الحطب او كما قال النبي صلی الله علیه وسلم چې دا حسد چې کوم دی دا د انسان د نیکی دسی خوري لګا چې لکه څنګه چې ور لرګي خوري دسی ختمه نو دا حاسد انسان چې کوم دی سده لګا نیکی نه پاتې کیږي لکه ځان مونږ کې مونږ باقی نه پاتې کیږي ځان تلاوت کې تلاوت باقی نه پاتې کیږي څومره نقصان شماوي یو سوځیدل دي لکه چې هغه به ته یې په هغه حال کې چې هغه په حال کې لکه ټیک ته یو ته بس وځي دا دنیاوي نقصان او نیکی دی هغه له ورکړي یا نیکی دی سره پاتې نشوي لکه ستا سره پاتې نشوي او ګناهونه دی هغه ځان چې کوم دې سکل ادا واغستل دا د آخرت نقصان شو او څنګه چې الله پاک د نورو داسې د ضروري سيزونو نه د پناه غوښتلو حکم کړی دی قسم قسم حدیث مبارکو کې راځي چې لکه د نفس د شر نه امن غوښتل شو لکه د شیطان نه امن غوښتل شو لکه د دنیا د آخرت د هر قسم فتنونه نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم دی د امن دعاګانې کړې دي خدای د دې سيزونو موږ سکه لکه ای بچ د قشان الله پاک د حسد نه هم حکم کړی دی چې د دې نم پناه غواړي اخري صورت کې دی کنه ومن شر حاسد اذا حسد الله پاک مونږه دا حسد کون کی د حسد د شر نه کوم د تاسو سره غواړو لکه ای پناه غواړو دا هم غواړي تاسو لکه ادم غواړي خدای چې د حسد کون کی د حسد نه موږ لکه خدای دې پناه راکړي یو وسوسه دا یو خیال له باغی باندې غریب نشته د انسان په لکه یو خبر راځي د دغه قصد او اراده نه او د باغی باندې راضي هم نه ټیک شو کنه لکه د باغی راضي هم نه او د اراده هم نه او په لکه یو خبر چې کوم دی راشي نو دا اس قسم خلل نه واقع کوي خو کله په مانځ کې ولې راشي ځکه عمر رضی الله تعالی عنہ وایي چې ما دا په مانځ کې چې کوم دی دا وسوسه راځي چې زه جيش تیاروم لکه وجهز الجيش یعنی زه د لخر تیاری کوم او حال دا چې مانځ کې چې یاره دا لخر به دې طرف ته لېږم لکه د مجاهدینو دا به دې طرف ته لېږم ګورو دا خیال دې خیال راتلو د دې وسوسې راتلو د هغه قصد او اراده هم نشته دی او په دې هغه راضي نه دی چې دا راتلی خو دا یو غیر اختیاري شی دی چې دا راځي نو په دې کې څه ګناه هم نشته دی ښه څه دی لکه انسان دې دا کوشش کوي چې د خپل توجه الله طرف ته چې کوم نه سکی واړي خدا راضي دا سکی کې لکه دا راضي دې انسان دا نشي بچ کولای نبی صلی الله علیه وسلم په خپل د مازیګر مونږ وکړو معمول دا غداوت د مازیګر وروسته به خپل تسبیحات ویل او دعا به کول او ناس به وکړه
لیکن د معمول نه خلاف چې څنګه سلام وګرځو فوراً پاسېدو او خپل کور ته چې کوم دی دننه شو لکه بس د کور نه دا حجره ولګه جومات نه به کور دننه کېدو کور نه به جومات ته راوتو. نو صحابو تعجب وکړو چې نبي صلی الله علیه وسلم خو هم معمول او عادت داسې نه و لکه بلکې خو به ناستو خپل تسبیحات به یې ویل او دعا به یې غوښته لکه او دی داسې اچانک لاړو. نو نبی علیه الصلاة وسلام لږ ساعت کور ته چې ورغی واپس راغی بیا خپل ځای ته راغی. صحابه په خپل ځای باندې ناست او په دې تعجب کې ناست لکه چې داسې چلو حیران دي. نبی علیه الصلاة وسلام په خپله ورته وفرمیل تاسو به تعجب کړی زما په دې تلو باندې ځکه چې دا د معمول نه چې کوم دی خلاف خو زما سره د کور کې چې کوم دی د سرو یو ټوټه پرته وه او ما ته په مانځه کې یاده شوه څه دی لکه ته اوس وګوره نبي صلی الله علیه وسلم ته په مانځه کې د سرو ټوټه څه ده یاده شوې ده. نبي صلی الله علیه وسلم په دې مانځه کې د دې سرو ټوټې د یادېدلو اراده هم نه وه نه هغه په دې باندې راضي و خو ما وی دا یو غیر اختیاري شی دی چې ګوره دا پیغمبرانو ته هم راځي او دا صحابو ته چې کوم دی څه دی راځي په دې سره مونځ خرابېږي نه په مونځ کې څه خلل چې کوم دی څه کېږي واقع کېږي. ها انسان به د دې خبرې کوشش کوي چې خپله توجه بیا څه کړي لکه الله پاک طرف ته کړي چې الله زه تا ته ولاړ یم او ته مایې مې لټوم دا زما د ژوند اخري مونځ دی څنګه چې حدیثو کې چې کوم دی څه دی لکه راغلی دی دا د خپل د ژوند اخري رخصتونکی مونځ چې کوم دی څه کوي دا دې ګڼي لکه خپل توجه دې بیا خوا کوي لکه. نو زه لاړم نو ما کور کې وینا وکړه چې وخت قریب دی ځکه چې مازدیګر نه پس نور ډوبېدو ته وخت لږ وي لکه هسې نه چې د شپه راشي او د دې سرو ټوټې د شپه د پیغمبر په کور کې وشي ځکه دا د غریبانانو حق دی. ما کور کې وینا وکړه چې دا پلاني غریبانانو ته چې کوم دی تقسیم ته ویلېږله رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې کوم دی درهم دینار چې کوم دی څه ده لکه په کور کې شپه نه تېره کړې بلکې هغه حقدارو خلکو ته چې کوم دی څه دي لکه یې ورکړي. نو ما وی یو حسد دی لکه دا انسان په خپل اختیار سره کوي لکه چې دا حرام دی او دا منع دی لکه ټیک شو او د دې دته د دنیا هم نقصان دی او د آخرت هم او یو پړه کې اس خیال او وسوسه راتلل دي هغه غیر اختیاري څیز دی د هغې په راتللو سره که هغه اسې راځي او که هغه په مانځه کې راځي څه نقصان په هغې نشته دی او په هغه باندې څه غریب او څه ګناه هم څه دی لکه نشته دی. یو حدیث مبارکه کې دا هم راځي هغه اصل دا دی چې مانځه کې بعضې وخت کې انسان ته وساوس ډېر زیات راځي او شیطان د توجه یو شي ته اړوي بل شي ته اړوي بل شي ته اړوي بل شي ته اړوي که نه نو دې باره کې چې کوم دی دغه حکم موجود دی چې دا انسان دی درې پیرې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او بیا د خپل ګس طرف ته چې کوم دی د لاړو توکلو شکل یې دغسې دا په مانځه کې هم چې کوم دی څه دی جایز دی او دا د مانځه نه بهر هم چې کوم دی څه دی لکه جایز دی لکه نو د دې سره به د شیطان هغه ډېرې وسوسې د ده نه چې کوم دی څه کېږي لکه د پکېږي خیالات به ورته ډېر زیات چې کوم دی څه کېږي نه راولي نور مونځ پې خرابېږي نه نقصان نشته. انبیا علیه السلام هم راځي او صحابو هم راځي. نو دیو حسد کوي چې د دیو او حسد د زړه فعل دی دننه لکه دیو په خپل زړونو کې چې کوم دی څه کوي لکه حسد کوي لکه امام غزالی رحمت الله علیه غالبا په خپل کتاب کې لیکلي دي چې حسد د اور نه زیات سیزونکی څیز دی لکه اور چې تا سیزي که نه په دې چې تا ته څومره تکلیف وي د دې نه زیات تکلیف حاسد انسان ته وي چې دی له چا سره حسد کوي دی دننه داسې ځان سیزي او دننه ځان ته داسې نقصان چې کوم دی څه کوي لکه ورکوي. الله دې زموږ حفاظت بلکې دا ویلی شي چې الله پاکه دې انسان ته د حسن ورکړی دی دې انسان ته د طاقت ورکړی دی دې انسان ته د علم ورکړی دی دته د ښه ذهن ورکړی دی دله د لویه عهده ورکړې ده دله د ډېر مال ورکړی دی خدای پاک د ده نصیب کړي او خدای موږ له مړه کړي دې کې څه ګناه نشته لکه د الله نه غواړې د الله سره د هر شي خزانې دي لکه هر شي خزانې دي روغ خبره ده خدای په دې رضا کېږي او الله وغوښتلو بیا پکې ټایم نه لګي څه دی بیا پکې ټایم نه لګي دغه جایز دی. نو الله پاک وایي چې فاعفوا واصفحوا تاسو دیو ته معافي وکړئ او تاسو واصفحوا دیو پرېږدئ درګذر وکړئ. معافی کې معنی دا لیکلې ده علماو په تفسیر کې سزا مه ورکوئ فعفو معافي کوئ یعنې سزا مه ورکوئ د دیو د دې شرارتونو لکه او واصفحوا یعنې درګذر ترې وکئ زباني ملامتیا هم مه کوئ ملامتیا مه کوئ بس د ما د یو حکم پورې الله و انتظار کوئ څه کوئ لکه دیو معاف کوئ یعنې سزا هم مه ورکوئ وله او واصفحوا دیو ته درګذر کوئ
پرېږدئ د دې خبرو پروا مه کوئ دیو په دې شرارتونو باندې ملامته کوئ مو حتی یأتي الله بامره تر هغه پورې چې راتلو کې الله پاک په خپل امر سره یعنی یو حکم الله پاک بل نازل کړي هغه حکم چې دی هغه د قتال دی بیا څه دی لکه یعنی په دې وخت کې قتال او جهاد منع دی دې سره به چې کوم دی څه دی لکه جهاد بالسيف نه کوئ لکه ټیک دی بس دغه کوئ کوم چې ته ما ووایي معافي ورته کوئ سزا مو ورکوئ واصفحوا ملامتیا هم مه کوئ بس د ما د امر انتظار کوئ بیا الله پاک حکم نازل کړی د قتال حکم چې نازل شوی دی د آیتونه بیا منسوخ دي څه دي لکه دا بیا منسوخ دي چې فاعفوا واصفحوا پکې بیا نشته دی بلکې اوس د دې سره چې کوم دی جهاد او قتال چې کوم دی څه کوئ لکه کوئ بغیر دین نه کېږي ان الله على كل شيء قدير بشک الله پاک په هر څه باندې چې کوم دی څه دی لکه قادر دی هو تاسو د دیو مخالفت فی الحال چې کوئ که نه نو په قتال سره مه کوئ بلکې په اعمالو سره کوئ ځکه چې په دې اعمالو سره دوی ته تکلیف دی که نه لکه څه دی لکه نو دغه اعمال چې تاسو کوئ جو په دوی ته دا سزا دا تکلیف د دوی لپاره ډېر دی چې واقیموا الصلاه مونځ قایم ساتئ په دې باندې تکلیف دی چې دوی ولې دا مونځ کوي او وآتوا الزکات او زکات ورکوئ د مال څه دی لکه د مال زکات ورکوئ وما تقدموا لانفسکم او هغه څه چې تاسو وړاندې ولېږئ د خپلو ځانونو دپاره من خیر د څه نیکۍ نه تجدوه تاسو به بیا مومئ هغه نیکي یعنی د هغه نیکۍ بدله عند الله د الله پاک سره بس فی الحال په دې اعمالو کې ځان مشغول ساتئ چې کوم حکم ما کړی دی چې خپل مونځ قایموئ او زکات ورکوئ داسې نور د الله پاک احکام چې په هغې کې ځان مشغول ساتئ تاسو دا د خپل ځان لپاره وړاندې لېږئ نو تاسو به د الله سره دا بیا مومئ یعنې د دې بدله به د الله سره څه کوي لکه بیا مومئ ان الله بما تعملون بصیر بېشکه الله پاک په هغه څه باندې چې تاسو کوئ لیدونکی دی تاسو کوم نیک عمل کوئ مونځ کوئ زکات ورکوئ نور د الله احکام پوره کوئ الله دې لره یعنې د هغې موافق په تاسو چې کوم دی بدله درکوي د دې یو بله یعنی چې هغې ته الله پاک اسې تمنا ویلې ده د دې اسې تشه ارزو او تمنا ده د حقیقت سره هېڅ تعلق نشته دی هغه دا وه او یوه دعوه وه د دې چې د هغې هېڅ دلیل د دوی سره نه و دوی به د دې یو ناکاروالی ده او دوی به دا وي چې وقالو دوی به وي لن یدخلوا الجنته هېڅ چرې به داخل نشي جنت ته الا مګر من هغه څوک کان هودن چې دی یهودي وي او نصارا یا نصراني وي ګوره دا هم د دې دعوه ولګه ٹھیک ده چې جنت چې کوم دی یا خو د یهودیانو ځای دی او یا چې کوم دی د نصاراو ځای دی یعنی مسلمانان جنت ته نشي داخلېدی تلک امانیهم الله وایي دا هسې تشې ارزوګانې دي بې پیدې هسې ارزوګانې دي بې پیدې هسې تمناګانې دي لکه د حقیقت سره یې هېڅ تعلق چې کوم دی څه دی لکه نشته دی قل پیغمبره ته دې په دې جواب کې دې ته ووایه چې هاتو راوړئ برهانکم خپل دلیل ان کنتم صادقین که چېرې تاسو په دې خپله دعوه کې رښتیني یې که نه ټیک ده په دې خپله دعوه کې رښتیني وي نو ګوره د یوې دعوې د ثابتولو لپاره دوه قسمه دلایل وي لکه یا خو دلیل نقلي وي لکه دلیل نقلي ده چې آسماني کتابونه خو تاسو سره دي موجود دي د سره که نه که الله پاک په دې کې داسې ویلي نو دغه نقلي دلیل راوړئ برهان راوړئ دا چې او واقعي په هغې کې الله داسې ویلي چې یهودي به جنت ته داخلېږي یا نصراني مسلمان به نه داخلېږي دا راوړئ دا خو تاسو پیش کولی نه شئ او بل یو په عقل سره دا خبره ثابته کوي څه دی په عقل سره یې ثابته کوي چې یاره تاسو جنتیان یې او دا مسلمانان دوزخیان دي په عقل سره نه ثابتولی ځکه چې مخکې د دې کوم شرارتونه په دې قرآن پاک کې تاسو ته په دې لږو پاڼو کې چې کوم دی تېر شو لکه د پیغمبرانو دروغجن کول د پیغمبرانو وجل پیغمبران کافر کول لکه سلیمان علیه السلام او څومره د پیغمبران تنګول لکه څه دي لکه د هغو تنګول عقل د دې خبرې تقاضا کوي چې په دې اعمالو باندې به د جنت ته ځي ټیک شو او یو قوم داسې دی چې بایي هغه د الله ټول کتابونه مني لکه مسلمانان ټول پیغمبران چې کوم دی مني لکه د هر پیغمبر عزت کوي لکه ټیک شو که نه الله طرف نه او آخري پیغمبر هم چې کوم دی مني او په قرآن باندې هم ایمان دی د یو پیغمبر سپکاوی نه کوي یو پیغمبر ته نسبت له دروغو نه کوي د یو پیغمبر په قتل باندې په سپکاوي باندې راضي نه دي لکه ټیک شو نه تهمتونه لګي لکه څرنګه چې د عیسی علیه السلام په مور باندې تهمت چې کوم دی څه دی لګولی دی ټیک ده هېڅ هم نه کوي د خدای پاک سره څوک پیغمبرانو کې څوک شریکوي هم نه لکه دوی چې شریک کړي دي لکه عیسایانو شریک کړي دي یهودیانو چې کوم دی شریک کړي عزیر علیه السلام ته د خدای زوی ویلی دی عیسایانو عیسی علیه السلام ته د خدای زوی ویلی
عیسایان وایي خدایان درې دي، یو پکې عیسی علیه السلام دی او یو خدای دی، یو جبرائیل دی، یا یو چې کوم دی د عیسی علیه السلام مور ده. لکه ټیک شو، مسلمانان په دیو په شان کې په ګنده عقیدو کې یوه عقیده هم چې کوم دی نه ساتي. د خدای د ټولو کتابونو احترام کوي، د خدای د ټولو پیغمبرانو احترام کوي، د پیغمبرانو د میندو، د هغو د بیبیانو، د هغو د لونو، د ټولو چې کوم دی احترام او عزت کوي. عقل له دې خبرې تقاضا کوي چې بای جنت ته تلو والا خو دا قوم جوړ شي. نو ځکه الله وجه تاسو وایي چې مونږ یهودیان به جنت ته ځي یا به نصارا جنت ته ځي، دا اسې تش ارزوګانې بې حقیقته دي. په تش ارزو باندې کار نه کېږي، په تشو ارمانونو باندې چې کوم دی څه کېږي لکه کار نه کېږي، بلکې دا جنت ته راتلو دپاره د دوو څیزونو ضرورت دی، بلکې د درېو. و دې لاندني آیت کې په خپله هغه بیان شي. تاسو څه دلیل راوړئ، نقلي دلیل راوړئ، عقلي دلیل راوړئ، ان کنتم صادقین. که چېرې تاسو رښتینې نه ورسره نقلي دلیل شته، نه ورسره په دې خبره باندې څه دی عقلي دلیل شته، یعنې دا دعوه بې بنیاده، دا دعوه دا یو ناکاروالی او شرارت هم د هغو تاسو ته چې کوم دی ذکر شو. او بلا ولې نه جنت ته به څوک داخلېږي؟ د جنت مستحق او حقدار به څوک وي؟ من هغه څوک اسلمه چې دې تابعه کړي وجهه خپل ځان لله، الله د الله مخې ته چې کوم دی خپل ځان څه کړي، لکه اسلام وایي دې ته سره تسلیم خم کړي، لکه بالکل منل، لکه څه دی لکه منل، لکه ومني، لکه او محسن او حال دی چې دې نیکي کوونکی. لکه د محسن نه مراد دلته علماو د تفسیر چې کوم دی د اخلاص والی، صحیح لکه یعنی دا ایمان قبول کړي، خبر ورسېدې مخلص، صحیح لکه دې مخلص وي خالص د الله پاک د رضا لپاره څه قبول کړي، لکه بل څه مقصود یې نه وي. نو فله پس د ده لپاره اجره بدله د عند ربه، د رب سره، ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه به په دیو باندې یری او نه به دیو چې کوم دی غمجن کېږي. د خوف او د حزن مخکې مې تاسو تفسیر کړو، ذهن کې به یو پروت وي که نه، لکه ټیک ده. د عمل نه قبلېدو دپاره د ټول نه اولنی شرط چې کوم دی نو هغه ایمان دی، چې ایمان به راوړي. لکه او ایمان دا نه بعضې پیغمبرانو به راوړي او بعضې به نه راوړي، بعضې کتابونه به د خدای مني او بعضې کتابونه به نه مني. نه دا نه لکه په ټولو کتابونو د خدای به ایمان راوړي، په ټولو پیغمبرانو د خدای به ایمان راوړي، ټولو فرشتو باندې ایمان راوړي. او څومره مغیبات چې قرآن او حدیثو کې بیان شوي دي، لکه زمونږ د نظر نه فنا دي، لکه د قبر عذاب او ثواب، فرشتې مونږ نینو، جنات مونږ نینو، لکه دوزخ او جنت. د دوزخ چې کوم دی نو هغه څومره یعنې هغه سزاګانې او هغه عذابونه قسم قسم، او د جنت هغه څومره راحتونه او خوشحالیانې، په دې ټولو باندې زموږ ایمان، په دې ټولو باندې څه دی زموږ ایمان دی. لکه موږ ته دې خبر راکړه شوې نو باید دا ایمان دی چې باید د عمل نه قبلېدو دپاره شرط چې کوم دی څه دی جنت تر داخلې دپاره چې اول ستا ایمان وي او صحیح ایمان دی وي. لکه او دویم دا دی چې باید اخلاص صحیح اخلاص وي، ځکه چې ریا او دکلاوه وي هغه شرک دی، څه دی لکه هغه شرک دی، یعنې یو عمل تر دې دپاره کوي چې باید ته خلکو ته هغه ښیې، نو دا شرک دی. من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. چا چې د ریاکارۍ لمونځ وکړو دی مشرک دی، چا ته د ریاکارۍ روژه ونیوه ښودنې لپاره دی مشرک دی، چا ته د ریاکارۍ صدقه ورکړه خلکو ته ښودنې لپاره دی مشرک دی. نو ریا به نه اخلاص به یې لکه ایمان به او دویم به اخلاص په دې ایمان کې به هم اخلاص یې لکه دا به سره دوکې دپاره نه یې لکه او خلکو ښودنې دپاره، او په عمل کې به هم اخلاص یې په عمل کې به صحیح اخلاص دی. بل دا چې حدیث مبارکونو دا خبره هم ثابته ده چې باید دا عمل به په طریقه د نبي، دا عمل به صحیح لکه دا په طریقه د نبي. اوس ګوره که عمل بالکل لکه صحیح عمل دی لکه خو هغه په طریقه د پیغمبر باندې نه دی، نو ګوره دا غیر مقبول دی، غیر مقبول دی. د هغې مثال لکه دا مونځ دی که نه، لکه مونځ، نو مونځ نیک عمل دی که نه، 2 رکعته سره کوي، 4 رکعته کوي، دا څونه نفل کوي هر ټایم. خو که دا مونځ د نور د راختلو په وخت کې کوو، او دا مونځ د نور د ډوبېدلو په وخت کې کوو، او دا مونځ د په هغه وخت کې کوو چې بالکل نور د اسمان په منځ ولګه، اول ته طلوع الشمس، دویم ته غروب الشمس، او د دریم ته استواء الشمس ویلی کېږي. په دې ټایمونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مونځ کول نه منع کړې ده. نو مونځ دی اوس نیک عمل دی، خو په دغه ټایم کې منع یې ته یې کوې، نو دا خو ته مخالفت ته رسول کې لګه، نو عمل به نیک وي، خو
اے په طریقه د پیغمبر به لکه مخالفت د پیغمبر به پکې نه لګ ټیک شو درې خبرې شوې لکه او یو خبره بل څنګه د حدیثونو ثابت ده چې بای رزق حلال وي ځکه نبی علیہ السلام فرمایي چې د انسان په ګیډه کې یوون وړي د حرام پرتای لکه یوون وړي د حرام نو سلوي خورځ لري د نیکی نه قبليږي نو ګور په نیکی کې هر سره لکه که مونځ دې که روزه ده که حج دې که زکات دې که عمره ده که صدقه ده هر څه نیک عمل دې ذکر دې تلاوت دې لکه ټیک شو کنه خو ستا په ګیډه کې د حرام یوون وړي پرتای نو سلوي خورځ ستا یو نیکی نه قبلي ټیک شو نو اې د عمل د قبولیت لپاره سلورم شرط دا دی چې بای ستا رزق حلال لکه نو ستا اعمال به چې کوم دی سکېږي لکه ای قبلي بلل نو الله پاک وایي چې د جنت د مستحق او حقدار به هغه انسان چې ای د الله د ځان تابع کوی نه ایمان چې کوم دی راوړو د محسنو ای د په اخلاص سره عمل کوونکو همای د نور حدیث مبارکونو د خبرې هم سدي لکه ثابتې کوي چې ماته سدي لکه ای وکړي چې رزق حلال او استاد نیک عمل په طریقه د پیغمبر وی دا سره مخالفت نه کوي نو بیا فله اجره اې د لپاره اجر د ثابت عند ربه اې د رب سره ولا خوف علیهم ایس خوف په دیو باندې نه خوف یعنی راتلون کې وخت کې به هیڅ قسمه یره دي چې کوم دی نه چې دیو بس په تکلیف کې یا په عذاب کې یا په مصیبت کې چې کوم دی سکیږي لکه اے مبتلا بشي لکه مطلب دا چې اې دا نعمتونه ملاو شي ته د جنت کنا نو بیا وسیر نه چې دی به دین واغسته شي مستقبل سره تعلق ټیک شو اولا هم يحزنون دی په ورجن کې ګمنا چې دنیا کې دیول الله ډیر سمور کړي کنه لگا نو په کوټې پسې په غاړي پسې په خپل لباس پسې په خپل خوراک سخاک پسې په خپل جیدات پسې په پسې باندې کوم جن کېږي چې الله ول الت سور کړي د دې دنیا د سيزونو د سره سم مناسبت ده نو مستقبل کې دوی ته سیاره اقدامي مترمه زمونږ واغستل شي لگا او نه چې کوم دی په دنیا کې د سپاتې شي نو په هغه صحیح ای غم جن ام تريدون تاسو اراده لري ان د دې خبرې تسالو چې تاسو تاسو کوي رسولکم د خپل رسول الله کما سئل لکه څنګه چې تاسو کړی شو موسی علیه السلام نه من قبل دین مخکې ومن يتبدل الكفر او څوک چې بدل کې کفر بالایمان فعوض د ایمان کې فقد ضل فسقنن دې بلال شو سواء السبيل د نه بلال نه چې اسلام ود خو كثير من اهل الكتاب د اهل کتاب يهود نصاراونا او دا ثابت قوم نه چې دا زبور باندې ایمان لو يردونکم که چرته واړوي تاسو من بعد ایمانکم رسول ایمان اورل تاسو نه کفارن اے کافران دا ولې حسدن د وجه د حسدنا من عند انفسهم چې دوی په زونو کې من بعد ما فاستغنا تبینا چې واضح شوه دي لهم الحق دي ته حق فاعفوا نتاسو دي ته معافي وکړي نه سزا مو ورکوي واصفحوا او ادر گزر ورته وکړي نه پجبه ملامت کوي حتی تر هغه پورې یاتي الله بامر چراتلو کې الله پاک خپل امر سره د قتال حکم تاسو راولي ان الله بشک الله على كل شيء قدير پر سبحانه قادر دی واقيموا الصلاه او قائموا منزل او اتوا الزکات او ورکوي زکات لرا وما او هغه تقدموا چې تاسو وړاندې لګي لانفسکم د خپل ځانونو لپاره من خیر د نیکینا دا د مله لپاره بیان دی تجدو تاسو بیا مې غیرا عند الله د الله پاک سره ان دا غي اجر او ثواب دا غي بدل انعام بیا ان الله بشک الله بما فاغسبانه تعملون تاسو کوئی بصیر بدون کې دا غي مطابق بدل کی وقالوا او دیوای لن يدخل الجنه چې هیڅ چره به داخل نشي جنت ته الا مگر من اغسو کان چې يهودن يهودي او نصارا یا نصراني تلك امانيهم داتشي او بیا حقیقت ارزوګان د دیودي قل تو اے پیغمبر هاتو چراوړې برهانکم خپل دلیل سنقلی یا عقلی په خبره ان کنتم صادقین کچره تاسو په خپل داوا کې رښتینی بلا ولی من داخلي کې جنت ته من اغسو اسلم چې د تابع کی وجه او خپل ځان لله الله ته او محسن او د مخلص وي فله فاستدد فارا اجره بدل د عند ربه د رب سره ولا خوف عليهم نو بدی باندې یری ولا هم يحزنون انو بدی غم جن کیږي يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام اللهم صل على محمد النبي الامي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।